أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. قرآن مجید آیات ہے انما المؤمنون اخوتون، صرف او صرف مؤمنان خپل منځو کې وړونه دي. غواړم چې یو اصل، یوه قاعده، یوه ضابطه چې قرآن او پیغمبر کریم و اهل بیت علیهم السلام متخیلی ده، هغه د اخوت اسلامی یا اخوت دینی. موږ کله خداوند عالم تسلیم کړلو به عنوان الله، به عنوان خالق، به عنوان اله، به عنوان معبود، و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هغه مو به عنوان خاتم النبیین تسلیم کړلو، ختم نبوت عقیده مو ومنله. نو د رسالت او د توحید دغه دایرې کې د سرکل کې مو د یو بل وړونه وګرځېدلو ایمان او دین بنیاد باندې. او قرآن مجید دغه شي باندې تاکید ځکه دوره زیات کوي چې باقاعده د قرآن آیه رسي هغه متدایي چې انما المؤمنون اخوتون، چې صرف او صرف مؤمنان وړونه دي، یعنی ایمان بالله، خدای باندې ایمان، و ایمان بالآخره و آخرت باندې ایمان، دا یو بنیادی عنصر دی مشترک هر هغه سړي سره چې هغه د دوو سنټنسز یا دوو جملو باندې ایمان لري. لا اله الا الله محمد رسول الله، د خدای وحدانیت، د رسول رسالت، دا تسلیموي. به عنوان مسلمان دغه الوهیت نظریه د الله رب العزت و د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله د رسالت نظریه دا خود به خود تا یو بل سره ورور جوړوي، خود به خود د ورور شونې کومې تقاضې دي هغه پر کولې باندې تو مجبوروي چې ته مجبور یې چې دغه اخوت دپاره به ته یو بل تحمل، یو بل برداشت کوي. لکه څنګه خونې کې د پلار یا دوه یا درې یا څلور زمن دي، که هغوی خونې کې هر څه جنګ جګړې وي خو هغه د خونې بنیاد نه خرپولې دپاره په کار د یو بل تحمل، یو بل برداشت و د خونې هغه پلار بهترین منیجمنت کولې دپاره بصیرت نه کار واخلي، هغه بچي خپلو منځو کې هماهنګ وګرځوي و هغوی منځ کې اصلاح وکړي. سیم اندیشان سره دغه مسلمان څه د خداوند عالم توحید و رسالت تسلیم کړی دی، دوی په کار دی یو بل تحمل، یو بل برداشت کی هغه مشترک عنصر دپاره چې هغه توحید و هغه رسالت دی و هغه ختم نبوت دی. دغه سیرت اهل بیت کې شته، دا د خالص مخلص ایثارگر و فداکار صحابه د رسول هغوی کې دا شته چې هغه یو بل تحمل و یو بل د فداکاري و یو بل د قربانۍ هغه مثالونه هغوی ورکړي دي. جنګ احد کې کله څه سقي اوبه تقسیموي، زخمي ته یې وړي، هغه ورته وایي چې ما اول ورور ما نه زیاته کېده مغه ته یوسه. کله چې دویم ته یوسي هغه ورته چې نه ما نه هغه دریم ته کېده، چې دریم ته یوسي هغه ورته چې ما نه هغه څلورم زیاته کېده. کله څلورم ته اوبه یوسي هغه شهید شوی وي، کله چې هغه نه وفات شي دریم هم هغه شهید شوی دی، دریم نه څه دویم ته روشي هغه شهید، دویم نه څه اول ته رسي هغه شهید. دې ته رشي ایثار، قرباني، فداکاري، دا د اخوت تقاضو نه دی. نن دغه ملک کې موږ غواړو زندگی وکړو، په کار دی مو سره عنصر مشترک موجود دی، هغه توحید دی، هغه نبوت دی، هغه رسالت دی، هغه قرآن مجید دی، هغه معاد قیامت دی. دغه دپاره یو بل ویلې برداشت نه کوو، د یو بل پیژنګلۍ اول کوشش ډیر وکړو. مشکل دغه دی چې اوسه پورې د یو بل پیژنګلۍ کولې دپاره حتی تیاره نه یو، یعنی نه غواړو چې بل پیژندو. د یو بل کتابونه
دی بل علماء سره نستای مو دختانه یو تیار لحاظا وقت ضرورت داغه ده ملک که پر امن وي هغه معیشت مضبوط وي هغه ملک جوان خوشحال وي هغه ملک ځوان دپاره مختلف ټیلنټس ظاهر کولی صلاحیتونو ظاهر کولی مواقع ورته فراهم وي هغه فایده به دا شي چې دا جوان مختلفو شعبو کې خوري وکړي تلاش وکړي هغه مختلف شیو باندې تجربیاتو بنیاد باندې ساینس بنیاد باندې دا ملک ترقی ته بوځي که ملک جګړه ده نه امنی ده امن نشته ده نه ایجوکیشن هم متاثر معیشت هم متاثر لذا پیغمبر صدا د اخوات صیغه په باره کې زور ورکوي چې مدینه ته سي څو اهم کارونه پیغمبر کوي مسجد نبوي بنیاد کیږي دی او جمعه المنځ بنیاد کیږي دی چې جمعه المنځ مقصد دا چې اجتماع وي مسلمان یو ځای وي هغوی کوم وحدت ته یونیټي ده مظهر د قوت ته هغه ظاهر شي وسره و یو کار چې پیغمبر وکړو هغه دا چې مدینه انصار او مهاجرین دوی یو لاس بل سره کېښو د اخوات صیغه ول سره چې تاسو وړونه دی ورور باندې کوم حقوق دي هغه تاسو لاند کوئی یو بل سره مدد وکوي ځنه وخت افسوس خبره ده یونیورسيټیو کې به یو ځای سبق یایي کلیجونو کې به یو ځای سبق یایي ایوي کپنې کې به یو ځای مزدوري کوي خو خپل علاقې ته راشي خپل کسانو طرف ترجو کې مغزه میاغه د تعصب ولا خوې د خون خار ولا خوبه د قتل و غارات ولا خوبه د تکفیر و د کافر ویلال ولا خوبه او کې راشي ای کاش کشيري مدخشي باندې زور ور کړی وي چې اخوت اسلامي اخوت دینی د فروغ د پاره چې دسی امن تړلې ده دسی معیشت تړلې ده دسی ایجوکیشن نالج تعلیم تړلې ده د لپاره مخوره کړی وي او ظاهرا ورځ قیامت بمونه لکه قرآن نور او احکام مبارک پښتنه کیږي انما المؤمنون اخوه اخوت اسلامي او دینی اخوت حواله سره به هم مونږ پښتنه کیږي په کار ده چې اخوت اسلامي د پاره متوسخوره وکو فروغ د پاره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.